من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ جمعہ دی سورت کے دو رکوع گانے دی دڑم بنائے رکوع دا مضمون دا پتہ لگی یاد ابو ہریرہ دا روایت رضی اللہ تعالی عنہ چہ دا سورت وم کال دا ہجرت کے نازل شوئے دے ذکر چہ ابو ہریرہ صاحب وی مونگ ناس تو چہ دا آیتون نازل شو او ابو ہریرہ ایمان راوڑے دے دا حدیبیہ نا بعد او دا خیبر دا جنگ نوران دے او دا خیبر جنگ او محرم وم کال دا ہجرت کے شوئے دا دوئے میں رکو دا مضمون دا پتہ لگی چہ دا بالکل دا آغا وقت نازل شوئے حکم دے چہ اللہ تروسا صحابہ تا دا جمعی دیر آداب نو معلوم دا دے وجہ پیغمبر علیہ السلام پا خطبہ پریخو دو او دای چې ډول आवाज واورېدو چې قافله رااله او غله راورسېده سره ورسېد خوراک راورسېده قافله رااله د شام نه اوس به غله تقسیمېږي نه پیسو باندې غسته خو دغه تقسیمېده باندې څوک به ورسېد هغه ته ملاو شو نو چې دا ډول وګړي د پیغمبر علیه السلام هغه خطبه ویله نو د پیغمبر علیه السلام پرېښود او لاړ دا غلې پسې نو پته ولګېده چې لا تر اوسه دی تر جمعې کما حکو آداب معلومه نو موضوعات صورت پڑھنبی صورت کے دا ذکر دے اڑنبی رکو کے یہود تا اللہ تعالی وئی کہ نبوت اور رسالت تاسو خپل استحقاق اور رائٹ گنئی خو اللہ تعالی کل خپل قدرت خئی نو پا دا سے خلقو کی پیغمبر راولی گی چیغی حسنم واقف نہیں نمبر دویم یہود تا اللہ وئی تورات میں ویل دے خو عمل پہ نکوئی نستاسو مثال دا سے دے لکا پا خربانے چو کتاب بار کی رحمان بابا ہم دا مسئلہ پل کتاب کی ذکر کرے دا وی علمیت دا بے عمل عالمانو لکا گنج دا کتابونو پا خر بار شی دریمہ مسئلہ داوم یہودو تا دا چے تاسو دعوی خدا لرئی چے مونگا دا اللہ تعالی محبوبانیو نو دا اللہ محبوبان خود مرگ نہ دورا نہیں ارے گی لکہ تاس چی ارے گئی دوئے مرکو کی دا بیان دے کہ مسلمانانو تاسو اللہ تعالی جمعہ در کڑے دا نو جمعہ سر دا سے معاملہ مکوئی لکہ یہودیانو چی بسیٹڑے سرکو معاملہ کولا قوانین دا خدای بے پامالا ول یسبح للہ تسبیح وی اللہ تعالی دا پارا ما مخلوق فی السماوات جسمانوں کے دے وما فی الارض جسما کے دے الملک بادشاہ دے القدوس دہر عیب نہ پاک دے قدوس مانا دہر عیب نہ پاک دے العزیز غلبے والا دے الحکیم حکمت والا دے هو الذی اللہ تعالی غزا دے باس فی الامیین چلے گلے دے فی الامیین بغیر تعلیم یافتہ خلقوں کے امیان انگو تخبرہ پختوں کم سوائی امیان غیر تعلیم یافتہ چلے گلے دے امیانوں کے رسولن پیغمبر منم ددوئن آیتلو غلیم آیات چی تلاوت کئی دوئی باند آیتون دا اللہ تعالی نو دا پیغمبر لنبانے ڈیوٹی داوا چی دا قرآن الفاظ خلقو توقعی سوخی ویزکیہم او دا دوئی پاکول کئی تسکیہ کئی پیوریفیکیشن کئی ہم ظاہری ہم باطینی ہم ظاہری ہم باطنی ظاہری دا سے کئی وہی چی باتروم طرح سے استنجا ہوگا پرائیویٹ پارٹ صاحب باڑی اگا وینزا چی مرس کے او دسو کا کپڑے صفا واچوا زائے والا صفا ہو گورا چی جنابت کشی یا حیض و نفاس راشی غسل ہوگا دا ظاہری پیوریفیکیشن دے او باطنی پیوریفیکیشن تا تو وہی دروغ موایا حسد مکوا کینہ مکوا غیبت مکوا چاہتا بد مگورا دا طول باطنی پیوریفیکیشن دے نو دار پیغمبر پہ مڈیو کی با وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم ورکید اتال کتاب دا کتاب نو درے مڈیو کی با دا قرآن مفاہیم ورخودل دا قرآن مفہوم ورخودل والحکمت تعلیم ورکید اتال حکمت نو حکمت نا مراد امام مالک سے وہی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانُوا تَاكِدْ سَرَوْدُئِ مِنْ قَبْلُ مَخِرْ دِينَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پوازِ گمراہی کی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اس دغه پیغمبر
علیہ الصلوۃ والسلام نه دا چې په حاضرینو د زمانه باندې با د قران آیتونه تلاوت کوي یا غیله تعلیم ور کوي وآخرین منهم ارستنی خلق منهم ددوینا لما یلحقو بهم چلا تروسا دوی سره ندی ملحق شوی دوی سره ندی یوزایش یعنی لیٹران برازی نو دا مسئله د ختم نبوت چې پیغمبر نبی او پیغمبر یواز خپل زمانه د خلقو د پاره نو وآخرین منهم رستکم خلق چې راضی دا غي د پاره پیغمبر دی دې ته وایي مسئله د ختم نبوت سوې وسه چې پیغمبر باندې نبوت ختم شوی دی وهو العزیز الحکیم دا اللہ تعالی غالب دے حکمت والدے ذالک فضل اللہ دا مہربانی دا اللہ دا یوتی من یشاء ورکی اللہ تعالی دا مہربانی چاہتا چوے غواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی دلوے مہربانی مالک دے مثل الذین مثال دا کسانو حملوا التوراۃ چې اغوی ته ورکړی شوی دی تورات ثم لم یحملوها خو بیا دوی عمل نه دی کړی هغې باندې کمثل الحمار په شان د خر دی یحملو اسفارا چې باری کتابونه په شان د خر دی چې باری کتابونه نو خر باندې تر ټولو دنیا کتابونه کې نه مولوي صاحب جوړېږي صحیح نو پته ولګېده چې د علم د زده کړې مقصد دی عمل کول څه شي عمل کول ورنه خدای مثال ډېر عجیب ورکړی دی چې علمیت د بې عمله عالمانو رحمان بابا ډېر ښه ویلي چې علمیت د بې عمله عالمانو لکه ګنج کتابونو په خره بار شي د دې آیت ترجمه کړې بئس مثل القوم الذین ناکارد مثال قوما کذبوا بآیات الله چې هغه تکذیب کړي د آیاتونو د الله والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی هدایت نو کوي قوم ظالمانو ته قل تو یا ایها الذین وکسانوا هادو چې یهودیان شوی ان زعمتم کستاسو دا خیال انکم اولیاء الله چې تاسو د الله تعالی دوستان من دون الناس انو خلقنا یهود دا دعوه ده چې موږ د خدای زامن یو موږ د خدای یعنی عیسیان خو صرف دعوه چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی د یهود دا دعوه ده موږ ټول د خدای زامن یو انکم اولیاء الله چې تاسو محبوبان د الله من دون الناس او نور خلق فتمنوا الموت بیا خو مرګ غواړي د الله تعالی نه بیا د بزدلای مظاهره مکوئ بیا د بزدلای مظاهره مکوئ تاسو دومره بزدلای چې څوک در باندې راشي غي مو اوډه به او تاسو وتښتئ فتمنوا الموت همیشه ټوپک د بل چا پوګه کیږي همیشه د بل چا پوګه ټوپک اوس بیا د لپټ پوګه باندې ټوپک کیږي فتمنوا الموت ان کنتم صادقین کتا ترستنی ولا یتمنونه ادیبقتن ارجود مرگنو کی ابن غواری مرگ ابدن کلهم بما قدمت ایدین پسود آغی اعمالو چڑوان دلی گلی دلاسنو دوی واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی علم دے پظالمانو باندے قل طورتو آیا ان الموت اللذی تاکی سر مرگ آغا تفرون منو چتاسو تیخت کوئی داغینا تیخت وی ورطا سڑے سرطن تختی دا سن تشتیدلو ہے ان الموت الذي تفرون منه فانه دا مرگ ملاقيكم يوزای کی دن کے دے ملاوی دن کے دے تاثر ثم تردون بیا بتاسو واپس بوتے شیلا عالم الغیب آغازاتا چی عالم دا پٹ دے و شہادت دخکار دے فینبئکم نو خبر بدر کی تاسا بما کنتم تعملون پاشیبان جتاس عمل کوئی یا ایوہ الذین آمنوا آکسانو چیمان راوڑے دے اذا نودی للصلاة چکل آواز اکرشی مانزد پارا آزانو بلشی کم مانزد پارا من یوم الجمعات پر وزد جمعی فاسعو الى ذکر اللہ نتاسو عجلتو کئی الى ذکر اللہ دا اللہ ذکرتا نو ذکر اللہ نمورات خطبہ دا چه خطبی تزان رو رسوئی لیکن خطبہ دا جمعی دا منزد حصہ دا خطبہ دا جمعی دا منزد حصہ دا فاسعو الى ذکر اللہ تاسو تلوارو کئی عجلتو کئی الى ذکر اللہ یاد اللہ تا وذر البیع اپریک دوئی کاروبار بیع مانا کاروبار پری دوئی
ذالکم خیر لکم دا بہتر تاسو دپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ فاذا قضیت الصلاة چې کله ادا کړی شي مونځ فانتشروا فی الارض فانتشروا نبیا خوارشی فی الارض پزما کے وابتغوا من فضل اللہ او لتوی مہربانی دا اللہ تعالی حلال رزق کو گٹھے جا اللہ سو کہ وذکر اللہ کثیرا آیات کے اللہ تعالی دیر لعلکم تفلحون دید پارے تاسو کامیاب سی ویزار او تجارتا اچھ دوی کل اوینی تجارتا بزنس او لاون یا بے مقصد کار دا ڈول آواز اگر اللہ تعالی اللہ ہوئے سچے تاس ڈول ہوئے دا ڈول آواز انفضو الیا ندے دو لگے منڈو کی اغیتا و ترکو کا قائمہ اپری خود تال والار ممبر بانے قل تورتا ہوایا ما عند اللہ یا شیچ اللہ قصدے خیرن دا بیتر دے من اللہ وے دے بے مقصد کارنا ومن التجارہ ار تجارتنا واللہ خیر الرازقین اللہ تعالی بیتر رزق ورکون کے دے ندے دا مسائل دو جمعے مسائل تاریخ د جمعې موسی ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دارون بنے سفیر د رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه ته لګل مصعب ابن عمیر د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې هفته کې یو ورځ تاسو خاص اهتمام سره راجمع کیږئ او دوه رکعات موږ کوي او صد خیر خبرې کوو ورته خلکو ته د خیر خبره وکا یعنی خطبه نو موسی ابن عمیر اغلم بنای جمعه دولسو کسانو سره کړی و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د منډه په ورځ باندې د هجرت په موقع قباء ته ورسید مسجد قباء تاسو کتل نو د منډه په ورځ پیغمبر علیہ السلام قباء ته ورسید مسجد قباء داړم بنه جمعه ته په اسلام کې چې پیغمبر علیہ السلام جوړ کړی او دغه پیغمبر علیہ السلام وایي چې څوک مسجد قباء ته راغی او دوه رکعاته مونږ پکې وکړو نو دغه لپاره داس لکه یو پورا عمره حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغل د پاتش ما ته وګورئ د منډه او د ټیوزډے میاس کې کوم شپه چې ده د ټیوزډے او وینزډے شپه چې ده د وینزډے او د تھرزډے شپه چې ده او د تھرزډے او د فرایډے شپه چې ده نو سلور شپې وکړه قباء کې سوچ په وکړه سلور شپې په پنځمه ورځ چې د جمعې ورځ وه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینې طرف ته روان شي نو په دا لاره کې یو ځای راځي هغې ته محله وایي د بني سالم ابن عوف چې دغه محلې ته حضور علیہ السلام را ورسېده نو زوال شو د ماسپښین وخت نو حکم ورته راغی چې جمعه وکړه منذ کا دا پیغمبر علیہ السلام لومبنه جمعه وا اوس د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې دا د ابوبکر زمانہ کې دا د عمر زمانہ کې او په ابتدا د حضرت عثمان د زمانه د جمعې د مانځه لپاره به یو اذان او د خطیب مخکې ته چې جمعې اذان هم دغه د څو خطیب دی منبر ته اوخیږي ادا کوم اذان ورته کیږي دغه اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتر چې خلق سستی کوي خطبه ته ځان نه رسي ته اذان आवाज ته غوږی خینه چې اذان کیږي نیمه خطبه یې ترې ځای راورسي صحیح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې لومبني اذان ایجاد وکړ لومبني اذان چې کیږي او په دې باندې صحابه اجماع وشو ها نو دا د جمعې کوم لومبني اذان چې کیږي چې دغه اذان وشي دغه اذان وشي نبیا د هر قسمه بزنس د مسلمان لپاره د هر قسمه کاروبار چې په چا باندې جمعه فرض ده داغه لپاره په مذهب د امام شافعی احمد ابن حنبل او امام مالک دای په نسبت حرام دی ان دا به جائز کار کوي خدای مذهب دار چې څه دی حرام دي ځکه چې الله و اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله چې کله جمعه اذان وشي نو منډه وا جمعه ته ځان رسو درې امامانو پولیس او زمونږ امام رحمت الله علیه فرمایي چې دا مکروه تحریمی دی یعنی حرام خو نه ده خو حرام ته نږدې حرام نه ده
نه به امام صاحب وایي. درې امامان وایي حرام دی. امام صلی الله علیه فرمایي مکروه تحریمی دی. د جمعې وخت امام صاحب، امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب درې واړه وایي چې د جمعې وخت د ماسپښین وخت دی. جمعه په کوم وخت کې چې کوم کې د ماسپښین مونځ کېږي. او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې د جمعې مونځ دا د چاش د وخت نه شروع کېږي، یعنی جایز نه ساخت وخت نه، تقریبا 9 بجے 9-10 بجے دغه نه شروع کېږي د جمعې وخت. خو افضل دا دی چې زوال نه بعد وشي. جمعه په چا فرض ده او کوم ځای فرض ده؟ په چا فرض ده؟ نمبر 1 چې مسلمان وي، نمبر 2 چې بالغ وي، نمبر 3 چې عاقل وي، نمبر 4 چې په سفر نه مسافر نه. صحیح. کوم ځای کې فرض ده یا کوم ځای کې جمعه کېږي؟ شافعي صاحب وایي چې په هر هغه کلی کې جمعه کېږي چې الته کم از کم 40 داسې کسان اوسېږي چې په جا جمعه فرض ده. یعنې دغه وړاندې صفتونه مونږ ذکر کړل چې جمعه په چا فرض ده؟ چې مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي، مسافر نه. نو چې 40 داسې کسان کم کلی کې اوسېږي چې ای باندې جمعه فرض ده نو جمعه ته کېږي. او شافعي صاحب وایي چې لازمه دا ده چې د جمعې مونځ به کلي کې دن نه کېږي، کلي نه بهر به نه وځي، صحرا ته به نه وځي. چېرته به یې کې؟ په کلي کې دننه. البته جومات ور دپاره ضروري نه دی، مسجد ور دپاره ضروري نه دی، دا ولیکئ. یعنې کلاو میدان کې هم کېږي. او بیا هغه د جومات دپاره شرط وایي چې په جماعت کې کم از کم د 40 کسانو حاضري ضروري ده. یا شافعي صاحب وایي چې د خطبې په دوران کې خطبه د امام چې کله منبر باندې ولاړ د خطبې دوران کې خبره کول حرام خو نه دي خو مکروه دي. البته هغه وایي درود ویلی شي د خطبې دوران کې. د دې وجې دا مونږ چې خطبه کې وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا عرب ټول زور زور درود شروع کې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. یا چې دعایه کلماتو نو عرب ټول په امین وایي. عرب ټول ځکه دایي امامانو په نس جایز دي. نو شافعي صاحب وایي چې درود ویل شي په دعا باندې امین ویل شي په تیزه، اګه چا سلام وکړو وعلیکم سلام ورته ویل شي کله خطبه ویل شي. امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې جمعه هغه ځای جایز ده چې کوم ځای خلک یو بل سره متصل اوسېږي او دا کله داسي چې په ژمي یا په دوبي دواړو کې آباد وي. ځکه بعضې کلي داسي ژمي کې آباد وي، په دوبي کې بیا خلک تنه هجرت وکړي، ژمي کې بیا واپس راشي. بعضې کلي داسي چې په دوبي کې آباد وي، ژمي کې ته خلک ځکه یخني پکې ډېره. امام مالک رحمت الله علیه په باندې په داسې کلي کې بیا جمعه نشته چې هغه یو فصل کې آباد وي بل فصل کې ورانه. او هغه وایي د دې کلي شرط دا دی چې د ژوند ضروریات به پکې ټول موجود وي او د خلکو تعداد به پکې دومره وي که چا پې اټیک او حمله وکړه نو د خپله دفاع کولی شي. او هغه وایي د جمعې مونځ هغه به داسې مسجد کې کېږي چې مسجد په کلي کې دن نه وي او هغه مسجد کې 15 وخته مونځ کېږي او د هغې مسجد عمارت بلډینګ د عامو خلکو د کورونو نه کمتر نه وي. د عامو خلکو د کورونو نه کمتر نه وي. نو لکه مثلا اوس دلته مونږ رینډا هیل کې اوسېږو نو زمونږ د مسجد بیا د امام مالک په نسبت باندې هم سیټ دی ځکه د دې بلډینګ د عامو خلکو د بلډینګونو نه کم نه دی. صحیح شوه. خو که څوک په دغه کې اوسېږي بیورلي هیل کې نو بیا مسجد د دې نه هم اعلی کار دی. صحیح شوه. دا د امام مالک مذهب کې شرط دی. ځکه ورته مسجد فهد جوړ کړی دی چې کم نه دی. امام مالک صاحب وایي چې د جمعې د مانځه لپاره کم از کم د 200 کسانو حاضري لازمي ده. د خطبې وخت کې نفل کول د امام مالک په نسبت باندې حرام دي او خبره کول هم حرام دي. د بادشاہ وخت لپاره په خطبه کې دعا کول د امام مالک په نسبت باندې مکروه دي. البته وایي که خطیب ته د ژوند خطر وي نو بیا خیر دی چې که بادشاہ وایي که چا دعا ونه کړه نو څه به کوم دار ته خېژوم نه وایي بیا جایز ده.
او غي د مانځه امامت به هم هغه مولا ته کوي چې کوم خطبه ویلې ده. دا امام مالک سے فرمایي چې د جمعې د مانځه امامت به هم هغه مولوي صاحب کوي چې کوم خطبه ویله، او که خطبه یو ویله او منځ بلو کو نه غوي دا مسکیږي نه. امام احمد بن حنبل وایي چې جمعه به داسې ځای کې کیږي لکه شافعي سے شان شرط ده چې کم از کم ته مستقل سلويخ کسان اوسېږي. او هغه وایي چې جمعه د دې لپاره مسجد ضروري نه دی، کلاو میدان کې هم کېدی. که خطیب ته نږدې ناست دی نو خبره کول حرام دي، ځکه دا خطبه ډسټرب کوي. اکه لرې ناست نه بیا جایز دي چې ستا آواز خطیب پر نه رارسي نو امام احمد بن حنبل بیا خبره کول جایز دي. هغه وایي که د اختر عید که د جمعې په ورځ راغی نو چې چا د اختر مونځ کړی دی نو د هغې نه جمعې مونځ ساقط دی، باندې جمعه نشته بیا ایوه د ماسپښین مونځ کوي. دا امام احمد بن حنبل مذهب. امام ابو حنیفه وایي رحمه الله چې جمعه په ورکوټې کلي کې نه کېږي، کم از کم په ښار کې کېږي. څه کې کېږي؟ او د ښار دپاره دوه شیونه د هغه په نس شرط دي. نمبر اول د ژوند ضروریات پکې ټول ملاویږي، او د دغه ښار دپاره خپل نظام موجود وي، لکه سټي کونسل وي او د سټي میر وي او دا خپل یو سیستم موجود وي. او آبادي دوره چې د دغه ښار کم لوی جومات وي نو په هغې کې که هغه جمعې والا خلک ټول په یو ځای راجمع شي نو هغه جومات یې نشي ځای ولی. چا باندې جمعه لازمه ده نو هغه دومره خلک دی چې که د دغه ښار کې څومره جوماتونه نه چې په دې کم لوی جومات دی دا خلک ځای ولی نشي. او جومات یعنی مسجد د جمعې لپاره شرط نه دی امام صاحب په نس، کلاو میدان کې هم کولی شي. البته مونځ به د ښار په حدودو کې دن نه وي، کوم ځای به کېږي د ښار په حدودو کې دن. دویم دا چې اذن عام به د عامو خلکو دپاره چا باندې به ریسټرکشن نه شي کې خو د ته راتلی شي او ته نه شي راتلی، عام مسلمانان به هغې ته راتلی شي اذن عام. او د جمعې په مانځه کې د امام نه علاوه کم از کم د دریو کسانو شرکت لازمي دی. که د دریو نه کمې مقتدیان دا جمعه نه کېږي، که د دریو نه کمې بیا جمعه د ټولو امامانو په نس په مسافر باندې لازمه نه ده. دا نه چې کېږي نه جمعه، خو که ویې نه کړه نو هغه ګناه نه دی کړی، ځکه په سفر کې دی. نو مسافر باندې خو بیا هلته کې دا شی هغې بلې طریقې سره کنټرول کړی دی چې ټول امامانو دا مذهب دی چې د جمعې پر ورځ باندې سفر کول مکروه دي. صحیح، ځکه سفر کول مکروه دي ان سینس چې ته په سفر یې د جمعه نه ساقطېږي. په بیمار باندې جمعه نشته، هغه بیمار چې په سورلی هم نشي کېناستی، داسې نه لکه د حمید پوزه بهېږي نه دی وایي چې بیمار یم جمعې مونځ نه ځم، دا بهانه نه ده حمیده. په ړوند باندې جمعه نشته، خو چې د چا نه جمعه ساقطه ده نه چا باندې جمعه نشته نو هغوی به د ماسپښین مونځ کوي، خو د ماسپښین مونځ به با جماعت ته کوي د جمعې په ورځ باندې ځان له به کوي. خطبه د جمعې دا واجب ده او دا حصه د مونځ ده، دا به مشتمل وي په یو څو څیزونو باندې. نمبر اول حمد د الله تعالی، د خدای تعریف به یې پکې. د دې وجې مونږ چې خطبه شروع کوو نو مونږ الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. دویم صلات او سلام به رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. دریم تذکیر او وعظ به یې پکې. او څلورم دعا به د مسلمانانو لپاره. او د امام سے پنځ باندې د خطبه په دوران کې د هر قسمه مونږ د هر قسمه خبرې اترې دا ممنوع دي. چې خطبه شروع شو مونږ نشته، خبرې ټول ناروا دي. خو د جمعې مانځه لپاره سنت څه دي؟ نمبر اول غسل کول د جمعې مونځ لپاره دا سنت دي. نمبر دویم خوشبو لګول سنت دي. نمبر دریم صفا کپڑے اچول سنت دي. نو خلاصه سورہ جمعې دا شوه چې ابتدا کې تسبیح دی د الله، تسبیح د الله، بیا بیان د رسالت او د ختم نبوت، بیا دریم ذکر د یهودو چې دوی په شان د هغه خرونو دي چې کتابونه پې بار وي، او په آخر د صورت کې اهمیت د مونځ د جمعې چې د جمعې دپاره دنیاوي کاروبار پرېږدئ.